أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هود علیہ السلام چې کله الله تعالی قوم عاد ته راولېږلی شو، یعنی کله چې هود علیہ السلام الله تعالی قوم عاد ته راولېږلو، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیر. دوستانو زه اوس تاسو سره دا خبره شیر کوم، زه دا خبره پټه نشم ساتلی. که په دې زمانه سونیا شاه خفه کېږي او که په دې ما سره جنګونه کوي یو شل ځله دې وکړي، ځکه چې زه باقي زه خبره ښکاره کول غواړم چې دا څه خبره وه او څه اتره وه. دا زما د ګیره په څه باندې وړه شوله، څه چلو شو څه چلو نه شو. دا داسې کارو ما ته په ساده کال باندې رنګ راغی چې رنګ راغی ما یس کو هغه یو جینۍ وه، شیزا بټ د هغې نوم دی، د لاهور شادري اوسېدونکې جینۍ ده. شیزا بټ ما معلومات کړی دي د دې، ما ته بدل نوم ښودلی و، غلط نوم یې راته ښودلی و، او اوس ما د هغې ټول هغه حساب کتاب معلوم کړلو چې شیزا بټ په نوم باندې دا جینۍ یادېږي او دا په لاهور کې په شادره کې پاتې کېږي. هر څه مې وله معلوم کړي دي، انشاءالله ډېره زر به یې د سکرین په مخامخ راولم تاسو ته. دې جینۍ ما ته رنګ وکړو په ساده نمبر باندې. اوس که ما نه سونیا شاه خفه کېږي او که ما سره جنګونه کوي، زه صفا خبره کومه بهی. زه سونیا شاه منې کړی وم، هغې ما ته یو چې دې ښځو مو سره خبرې مه کوه، خو بس دې ډېر زیات زه تنګ کړم، ډېر یې مجبوره کړم، نو ما ته یې کلونه شروع کړي او رنګونه یې راته کول، د سره یې اړوله پکې ساه نه اخېستله چې ما یس کړلو. ما ته خو دا پته هم نه وه چې دا څوک جینۍ ده، ما یا څوک به یي فالتو کس به یې څوک په لګیا وي. هغه چې دی ما ته دې نوم واغېښتلو چې دغسې زما نوم چې کوم دی نو مطلب هغه نوم یې غلط اخېستی و، او خو لکه اصلي نوم د دې شیزا بټ دی. او زه په هوټل کې پاتې کېږم، مدینه هوټل کې ما جټي روډ باندې اډې سره خوا کې، او ته راشه او تا سره زموږ ډېر ضروري ډسکسینګ دی او ډېر ضروري خبرې دي تا سره مونږ کوو د شوبز پاک لا باندې، او ته راشه. خدای شته بس زه پټ لاړم، ما کور کې څوک خبر نه کړل، ما چاته غږ ونه کړ او زه لاړم. ها رښتیا د وټسپ نمبر مې وله ورکړ، لکه ساده کال باندې رابطه وشوله، بیا مې وله د وټسپ صفا خبرې به کوو، اوس بس خبرې نه پټوم چې څه شوي دي هغه ته ښکاره وایم. نو وټسپ نمبر چې مې وله ورکړ په وټسپ باندې زما د دې خبرې وي. خدای شته ما ورته روټۍ هم خوړلې ده، وایي چې نه روټۍ خو هم دا نه ده. لاړم اثبات نه کومه خو خدای شته چې د 4,500 روپو مطلب دا حساب کتاب مې راواغېښتلو وله، بیا مېلمانه دي، اوله مې یوړلو، اوله مې مخې ته کېغوستلو. ما ته وایي چې مونږ تاسو سره ډېر زیات خواهش وو چې مونږ علي شاه سره ملاقات وکړو، د هغې مور سره ملاقات وکړو او تاسو سره مې دل کتلو شي. نو بس روټۍ خدای شته ما ورسره یو ځای ما مو خوړله، هغوی مو خوړله او روټۍ موټۍ مو خوړله. بیا هغوی په ترماس کې د مخکې نه دوی هغه کم ترماس دی چې سوچ ورکړي او هغه مطلب دا دی هر څه پکې واچي او پاخه شي، که قهوه پخې او که توره پخې، هغسې ترماس چې کوم دی هغه د بجلۍ والا، په هغې کې دوی دودپتې چای تیاره کړې وه، د مخکې نه ایښې وه. چې کله مونږ روټۍ وخوړه نو بس کپونه یې ډک کړل، خپل ځان ته هم ډک کړي. خو زه دا ریان یم چې زما په دې والله که زه پیښه یم زما په دې کپ کې څنګه دا نشه دغه شوله، لکه دوی خپل ځان ته. خو زما دا سوچ دی، زما دا خیال دی چې په دې په پیالې کې د مخکې نه هغه حساب کتاب ایښی و چې کله یې ډکولې نو مطلب ترماس چې کوم چای چې کوم ټولو همغه یو چای وه، ټولو څښلې ده، خو یعنې زما په پیالې کې هغه کیمیکل د نشې ادویات موجود و. هغه چې کوم دی کله ما چې وڅښله نو زه بیا په ځان نه یم پوه شوی، چې څنګه مې چې وڅښله بس بیا زه په ځان نه یم پوه شوی. او چې کله زه بیا په هوش کې رالم راپاڅېدم نو بس حل د ویلو نه دی، زما د ګیره چې کومه وه که نه دی دومره روانه کټ کړې وه، دومره لکه زمانې ګیره خریلې نه وه، خو ډېره غلطه یې کټ کړې وه، دې ځای کې مړه ډېره، او په هغه کټ کې هر څه زما د ګیرې اوس هم ما سره هغه ویښته ګورې موجود دي. ښه زما دومره زړه غوښ شوی دی په هغې باندې، زما د ګیرې ویښته قسم په خدای چې ما سره اوس هم موجود دي هغه هر څه. او بس شیشه کې مې وکتل، اریان دریان شوم چې یا الله دا ولې دا په څه دې ته ما څه ویلو،
دا خو د مطلب د لاهور یو زمونږ د پښتنو د حساب کتاب والا نه ده چې ګینې سړی و چې دا ما سره دی کړي دي نو زه په چا دا وکړم زه څوک یاد کړم اوسه نو هغه حساب کتاب چې کم زما شوی و که نه هغه الله لیدلی دی او ما کتلی دي چې زما ګیره ځای په ځای باندې هغوی کټ کړې وه ځای په ځای باندې ما نه ګیره بلکل دغه کړې وه څه ځای کې شته څه ځای کې نه ډېرې ګډه وډه کړې وه او خدای شته چې بیا د شرم د لاسه زه نه له نشم تللی چې خدای پاک اوس نه له څنګه لاړ شم نه ته به زه څه وایم چې دا څه چل کور ته رالم په پټ مخ باندې کور ته رالم او بس کور کې بس ما ته چې ما بس دا ما کړي دي ما په خپله وکړل ما وی چې زه ګیره کټ کوم دوی ته مې اوس دا خبره چې دا ویډیو کله راشي نو دا به ټول خبرېږي د دې نه اوسه پورې لا چاته پته نشته دی زما په کور کې هم چاته پته نشته دی زه بره کمره کې ناست یم دا ویډیو کوم دا چې کله په پیج باندې راشي نو ته ګوره چې ما سره څه کېږي زما سره څومره جګړې په کور کې کېږي دا څه زما لکه خبره نه منلو وجه چې د دوی ما ونه منل سونیا شاه ما ته وې زه منې کولم چې ګوره دې ښځو مزو سره خبرې مه کوه زه تېر وطن دوکه شوم خو لکه زه د غلط په خیال په خاطر نه یم ورغلی خو ما مېلمانه دي خدای خبر چې دوی څه وایي مونږ ته څه وایي مونږ سره څه خبره کوي نو هغه چې دی زه دومره خوار ذلیله کړم که نه چې زه کور ته مطلب دا دی وختمه بس بره او ورته په خپله مې کینچي ونیوله نو مطلب دا دی هغه خبره خریلې مې نه ده همدغسې بس کینچي مې ورته ونیوله وړه مې کړه بیخي مې وړه کړله او بس بیا مړه کله څه کوه او کله کلر راوړه او کله پې رانجمه کوه او کله پې مړه سمه کوه اوس به مې جیب کې ورګه هغه دغه پراتي ما چې خدایه پاکه دا اوس غټه شي چې دا اوس دا مخ مې ښکاره شي دا وګورئ دا کجل دی دا ګورئ دا زه منې دا مې پې لګول خدایه پاکه اوس ګیره غټه کې خدایه پاکه دا څه په ضلالت باندې واړولم خو دا جینۍ چې کومه ده نو د دې معلومات لکه د پلار د هر څه معلومات یې ماته شوی دی انشاءالله صرف او صرف زه دومره اوس دغه شمه که نه زه به دې ښځه ذات ته جینۍ ذات ته خو صرف دا تپوس به ترې کوم نور درته نه ویم ورته هم چا درته ویلي څومره پیسې دې اخیستې دي او چا درته ویلي دي دا خبر تا ته چا کړې ده د چا په دغه باندې ته دا راغلی دا سازش د چا و دا منصوبه د چا وه صرف دا تپوس به ترې بس کوم او بیا به زه هغه سړي سره ګورم چې چا دا کار کړی دی بس دا خبرې وې که منې ومنې که نه منې مه منې وروره زما تاوان شوی دی زما نقصان شوی دی لکه زما د مخ ښایست تللی دی زما د مخ چې کوم دی هغه نور او رڼا تللی ده خدای شته چې تاسو به ما نه تاسو به څه خفه یې چې زه څومره خفه یم که نه هغه زما زړه ته پته ده والله ته پته ده خو بس دې جینۍ چې کومه ده د دې د لاسه زما سره دا کار وشولو د دې خدای خبر مړه بس دا چا ما پسې راوستې وه چا دغه کړې وه او د دې ما سره د دې پرس پریښی دی دې پرس هم پریښی دی هلته د دې شناختي کارت د دې هر څه ما سره پراته دي مکمل د دې هر څه ما سره الله پاک ګوره زما بیا مددګار دی د دې مطلب مکمل ډیټا ما سره پراته دی په پرس کې دې هر څه پریښي دي یو د پیسو نه علاوه دې نور مطلب دا دی د موبایل چارجه پورې په هغې کې پراته او الله پاک چې دی بس چې څه کوي هغه بل څوک نشي کولی هغه هر څه زما په لاس راغلي دي او انشاءالله صرف زما تک پورې خبره ده زه دې پسې لاړ شم بس ډېره مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ